الله مخې ته حاضر شي نو چې د دې سره به الله څه کوي د دې به څه حال او د دې به څه سزا وي دروغ اسې ډېره لویه ګناه ده او چې بیا سړی په الله باندې دروغ وتړي نو دا بیا ډېره غټه ګناه ده د ټولو نه غټ ظالم هغه څوک دی چې څوک په الله باندې دروغ وتړي حدیث مبارک کې راځي چې د دروغجن چې دا دروغ ډېره لویه ګناه ده دروغجن چې وي د خولې نه یوه بدبویي ځي چې ملائکو ته هغې بدبویۍ نه تکلیف نو هغه ملائک د دروغجن نه لرې رواني دروغجن د خولې نه یوه بدبویي ځي چې ملائک هغه بدبویي محسوسوي نو ملائک ترې نه لرې رواني ګوره د مکې مشرکین چې وو مشرکانو الله یو نه منو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړوله چې دی وجنو نعوذ بالله د نبی علیه السلام د قتل منصوبه جوړوله خو دروغ نه وي وی څه چل به کوو وی چې دی وجنو نو داسې کار به وکړئ چې د هرې قبیلې نه به یو کس راشي هرې قبیلې نه به یو کس راغلی او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوځي نو ټول به پې ګزارونه وکړو نو چې ټول پې ګزارونه وکړو نو نعوذ بالله مړ به یو نو په دې کې به بیا دروغ هم نه راځي یو به وایي چې ما نه دی وجلی شاید چې د بل په ګزار مړي بل به وایي چې ما نه دی وجلی شاید چې د ده په ګزار مړي نو دروغ به لازم نشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ووجنو نو ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړوله خو د دروغو نه ځان بچ کو نو دروغ چې دی دا ډیره لویه ګناه ده الصدق ینجي والکذب یهلک رښتیا چې دی دا سړي ته نجات ورکوي دا سړي ته لار کولاوي والکذب یهلک دروغ چې دی دا بنده هلاکوي ګوره چې یو دروغ ووایي که نه نو د دې د رښتیا کولو دپاره به بل دروغ وایي د هغې دروغو دپاره به بل دروغ وایي نو یو دروغ چې ووایي نو د هغې دپاره به دنیا دروغ بیا تړي دروغ به تړي نو دې وجې نه دروغ چې دی دا لویه ګناه کبیره ده ماشومان د وخت نه عادت کوئ ماشومانو ته د رکوټوالي په زمانه کې وای ماشومه دروغ نه دی منظور ګناه دې وکړله او غلطي ده نه وشوله غلطي راته وایه چې دا غلطي مې کړې خو دروغ راته مه وایه چې دا مې نه دي دروغ به ماته نه منظور نو ماشومانو له د وخت نه دا عادت جوړول چې ماته به دروغ نه وای بس که هر څه مسله راله خو رښتیا به وایي او ماته به دروغ نه وایي نو د دروغو د وجې نه ډېر فسادات ډېر ګناهونه په سړي باندې د دروغو د وجې نه لازم شي نو د مؤمن د شان سره چې دی هغه دروغ نه ښایي چې مؤمن وي او د کې ایمان وي او دی دروغ وایي دا د مؤمن صفت نه دی او دا د مؤمن د شان سره نه ښایي نو چې سړي دروغ ویلي او بیا په الله دروغ ویلي نو چې د ده به څه حالي په ورځ د قیامت وما ظن الذین څه ګمان دی د هغې کسانو یفترون علی الله الکذب چې جوړوي په الله باندې دروغ جوړی په الله باندې دروغ یوم القیامت په ورځ د قیامت یعنی دی چې د الله مخې ته ورشي نو چې د دې به څه حالي چې په الله یې دروغ جوړ کړي او الله ته حاضري وشي تاسو به لیدي نه چې دنیا کې یو سړي په چا دروغ جوړ کړي او د هغه مخې ته ورشي هغه ورته وایي ما خو تا ته دا نه ویلي نو د ده څه حالي د دې بنده دی څومره ملامتوي څومره مختورني نو داسې چې سړي په الله دروغ تړلي او په ورځ د قیامت د الله مخې ته ورشي نو چې د ده به څه حالي نو د دروغو نه احتراز پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د سړي د دروغجن کېدو د پاره دا خبره کافی ده
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د سړی د دروغجن کېدو د پاره دا خبره کافی ده چې دی اره اورېدلې خبره بیانوي خبره ووري هغه بل ته بیانوي اره اورېدلې خبره چې بیانوي نو وایي د ده د دروغجن کېدو د پاره دا کافی ده دا دروغې پوره دي چې هر سنی سنی بات اورېدلې خبره بل ځای بیانوي تاسو ته به علمي